السلام علیکم ګران کتونکو، زه عبدالله شیرین یو پیر بیا ستاسو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. وایي چې هسپتالونه او د منشیاتو اړې ویران کول غواړي نو ګراونډونه آباد کول پکار دي. دا خو زه د سوات سیمې کوزه بانډۍ مشتاق خان په حجره کې موجود یم چې دلته د والیبال د ټورنمنټ تابع شوي ده او نن یې فاینل میچ دی. نو په ګڼ شمېر تعداد که تاسو وګورئ شایقین هم موجود دي، اور هم بلیږي او لبه ډیره ګرمه ده او کراړیان سره به هم خبرې اترې کوو او بیا خاص کر دلته چې کوم شایقین راغلي دي هغو سره به خبرې اترې کوو چې هغو څه وایي په دې میچ په حواله سره او دا میچ تاسو انجای کوئ. جلکیان به هم شریک کوو او د خلکو تاثرات. زه مشتاق له کوزې باندې اوسېدونکی خبرې کوم، تاسو ته مخاطب یم. د موږ خو دا د قسمه اکټیویټیز په کال کې 2-3 پیرې ساتو، ځکه چې دا ټول نوجوانان په دې ځای کې له ګرونونو ډېر زیات کمی دی. خو واحد دا له والیبال ګراونډ دی په دې علاقه باندې او په دې کې واړه لوی مشران ټول هر مازدیګر راځي او ډېر ښه اکټیویټیز دلته شروع دي. څوک کرکټ کوي، څوک والیبال کوي. نو دا پکار ده چې حکومت ذمهواري ده چې ځای په ځای ګرونونه وایي چې لکه هر سړي ته دا سهولت وایي وړو ته جي. نو نشو اډې خو دا خو ظاهره خبره ده چې په کوزه باندې بره باندې کې خو دا خو مرکز شوی دی جي. نن سبا له آیس او له دې ډېر زیات لوی خطرې شروع دي. نو که واړه دې له راشي او مازدیګری ټایم لږ سکول او له کالج نه بعد تېر کړي نو زه یم انشاءالله لکه له آیس او له هر قسمه نشو نه به خلک په امن شي. او هسپتالونه خو زموږ داسې حل دی چې سرکاري هسپتال ته لاړ شي نو په څو ورځو کې خو تا ته نمبر نه میلایږي. نو که دا قسمه ګیمونه وي نو لږ دغې باندې به کمی راشي. ماشاءالله ټورنمنټ جاري دی دا چونکې 3 روزه ټورنمنټ و نو ښه مضبوط ټیمانو پکې حصه اخیستې ده او تماشبین به هم ډېر ناست دي. که نن سبا تاسو وګورئ نو دا موسم هم داسې دی چې دغه د بیماریانې او داسې یوه شوي دي که نه جي. نو د هغې لکه څنګه چې دا په علم پرز دی او ډوډۍ خوراک چې دي که نه د انسان د صحت دپاره دي، همداسې دا گیمز هم او ایکسرسایز هم د انسان دپاره لکه لازم یو حصه ده د ژوند. نو خو چونکې دلته کې زموږ سره آبادیانې ډېرې دي او ځمکې ډېرې کمې شوې، د هغې په وجه باندې ګراونډ هم ډېر کم شو. پخوا به کو د خیر کړه په دې کلو کې به دا ځمکې به شړې نو خلکو په هر ځای کې ګیمونه او دا کولو نو هغې سره د خلکو صحتونه هم برابر وو. کو د خیر کړه نو داسې د هسپتالونو به رش به پې نه و. نن سبا که تو ګورې هسپتالونو هم رش هم د دې دا وجه ده چې زموږ هغه اکټیویټي د گیم او د دې ختم شو ایکسرسایز باندې. نو داسې دغه حکومت له هر حکومت چې راشي زموږ هغو دا مطالبه کوو که نور څه نه شي کم از کم د دې یونین کونسل په سطح باندې یو ګراونډ جوړول غواړي. کو دا اوپن ګراونډ غټ ګراونډ نه شي جوړ کړی، کم انډور گیمونه چې کم دي د دې لپاره خو دې اقدامونه چوتولی شي چې دغه وکړي نه ډېره به ښایي. زموږ دا نوجوانان به هم د دې نشو نه دې نه به قلار شي او دې ګیمونو ته به هم راشي. نو دې سره به زموږ د وخت هم ښکلی پاس کېږي او د فضول خبرونو او فضول بازارونو دې نه به هم دا واړه قلاریږي او خپل گیم به کوي، سبق به وایي. عطاالله مې نوم دی او د لنډي کس یم، اسلام آباد کې جاب کوم او د کاشف دلی شفیق دلی نوی مرګري دي د دوی یو ورور پکې په دې میچ کې دغه دی. نو زه خپله خو ټوله ورځ لیپټاپ ته ناست یم، نن د لیپټاپ نه راپاڅېدلی یم. نو ډېر زبردست ماحول دی، سټرس فری انوایرمنټ دی. هر سړي ته دا درخواست دی چې داسې قسمه اکټیویټیز کې حصه والي
ډېر زبردست ماحول دی. ډېره مننه جی. اول خو ستاسو ډېره مهرباني. زما اقبال نوم دی جی او د دې کوزي باندې اوسېدونکی یم او د والیبال میچ ته ډېر زبردست فاینل دی. وروم بلیږي ډېر مرګري راغلي دي. ټولو راغلو مرګرو ته په خیر راغلی وایم. ډېر زبردست میچ روان دی. موسم ډېر زیات یخ دی او د هغې ډېر ښکلی انجویمنټ هغه دی ماحول جوړ شوی دی. نو امید لرم چې فاینل به ډېر زیات ښکلی وشي. زه نیاز علي اشنا ستاسو سره مخاطب یم. یو بهترین ټورنمنټ ارګنایز کړی دی جواد او د هغه سره لالا جان او ارشد. یو ښه ایونټ روان دی او بل فاینل میچ روان دی. ډېر زیات هجوم راغلی، ډېر زیات کراوډ راغلی دی. بل اور بلیږي، خلک ډېر زیاته خوشحالي محسوسوي. بله خبره ده داسې انټرټینمنټ چې په هر ځای کې او په هر ځای کې خلک جاري ساتي. د هغې سره چې دی ګرون آباد وي نو هسپتال ویران وي. بله خبره دا ده چې ډېر زیات مشران راغلي دي، کشران راغلي دي، ډېره خوشحالي محسوسوي. او بل په هر ځای کې داسې ګیمونه پکار دي چې کم از کم خلک ترې ډېره خوشحالي واخلي او ډېر خوشحالي محسوس کړي. بله دا چې کم د فاینل میچ روان دی د بورې باندې د کوز باندې ترمنځ روان دی، دواړه سایډ ته ښه کراوډ راغلی دی. بل هر شی دا کوشش کوي زه فاینل وګټم ځکه چې کیش پرایز دی پکې، انعامات دی پکې او ټول دا خوښوي چې زه دا فاینل په خپل نوم کړم. بل سایډ ته کراوډ کې هم ډېر زیات جذبه ده، ډېر زیات جنون دی، ډېر زیاتې چغې هلې ځلې کوي او ګراوند نه او ټورنمنټ نور ښایست ورکوي. ما نوم نظیر احمد دی او د دې کوزي بانډه یم او د والیبال ډېر شوقي یم. جواد خان ډېر ښکلی ټورنمنټ جوړ کړی دی او ډېر زیات ګڼه ده پکې او یو میچ پکې اوس وشو، برې باندې وګټو او کافي تعداد باندې ډېر خلک راغلی دی او موسم هم ډېر ښکلی دی او دا ښکلی اور پکې بلیږي. څه تکلیف چاته نشته راځي. پس د سوات د کوزي باندې ټورنمنټ کې حصہ زموږ بچو او وړو اغستې وه، خو هغه زما د دادا خان رور د والیبال کلب موږ ولوبه د بچو او هغه موږ د خیر سره وګټو. زه په دې باندې ډېر غټ فخر کوم چې هغه موږ وګټو دا گیم. د هغې وجه دا وه چې ما هغې لږ ته ویلي چې ته جواد ووله نو هغې نه گیم زموږ روان شو او گیم موږ له الله پاک راکړ. د فاینل په باره کې به زه دا ووایم چې ډېر ښکلی فاینل وشو، انتهایی پرجوش و. د دواړو ټیمانو ډېر ښه کوشش و چې دا کیل خامخا یو ټیم به ګټي یو به بیلي. نو په دې وجه باندې د هغوی لوبه په موږ باندې تیزه او هغوی وګټله. نو زه د خپل طرف هغوی ته ډېر مبارکباد وایم. فرایسي شو دوکه برګه باندې کوتي راشي خورای چاکو نه پرې اول خو زه ستاسو ټولو شکریا ادا کوم چې نن د دومره ښه سرګرمۍ ته زه راوختم او مال یو د عزت راکړو. اصل خبره دا ده چې زمونږ نوجوانان ګرونونه نشته، د حکومت د طرف نه ډېر زیاتې کوتاهیانې دي. هغوی مطلب خپل نوجوانانو ته هغه مواقع نه فراهم کوي چې هغه ګرونونه هغو ته میلاو شي. نن په دې دیره کې دا د والیبال لا ګرون د مشتاق خان ډېر غټ کاوش دی چې هغه د دونه سرګرمۍ دلته شروع کړي دي او ډېر زمونږ نوجوانان یو ښه طرف ته راځي. موږ په کم طرفونو باندې نن که تاسو وګورئ نو څوک په موبایل کې لګیا دی، څوک ټیک ټاک کوي، څوک په فیسبوک کې لګیا دی، مختلف دغه په کور کې دننه ناست دي. دا نمونه سرګرمیان چې کوم دی ډېرې کمې شوي دي. زه به صرف تاسو دومره ووایم چې دا یو ډېر ښه دغه دی. تاسو خپل یو ما ډېر زیات انجوی کړو. یقین په خدای وکړه چې اول رالم نو زه ډېر بور وم، هلته کمره کې ناست وم. بیا چې دا ګیم رو روان شو نو زه ما هغه کې ور وننوتم او ما ښه پوره انجوی کړو. حالانکه په دې واتساپ باندې او په دې ټویټر باندې ډېر اهم خبرونه راتلو خو ما هغه اګنور کړو. تاسو په دې دغه کې زه لکه ډېر زیات دننه انګیج شوم. نو موجب ته زه مبارکباد ورکوم او جواد دلې ته ډېر ښه دغه فایټ کولو دپاره هم داد ورکوم. هار جیت په مقابله کې او په چا کې چې د هار جیت هغه دغه نه وي نو هغه بیا چېرته هم کامیابي نشي حاصلولی. دلکو ګران کتونکو تاسو د مشرانو خبرې هم واورېدې
او دغه پرزور مطالبه ده چې کومې هغو وکړې د حکومت نه چې ګراوندونه دې آباد کړل شي او د منشیاتو چې کومې اډې دي او هسپتال چې کوم نن سبا صورتحال دی هغه دې ویران کړی شي. نو پکار ده چې حکومت خپل ذمهواري وګڼي دا سپورټس مواقع چې کوم دی هغه پرووایډ کړي، کم از کم نوجوان کل دغه خراب ژوند نه ډډه وکړي او هغه سپورټس طرف ته راشي او د خپل علاقې د خپل ملک نوم چې دی هغه روښانه کړي. زه عبدالله شین بېټ یم ستاسو نه اجازت غواړم. د لوی الله په امان.